ابراهیم علیه السلام دا اول په عراق کې اوسېدلو. د عراق د کوفې په ښار کې اوسېدلو په یو کلي کې. د ابراهیم علیه السلام په وخت کې په ټولو دنیا کې کفر او شرک روان و، بت پرستی روانه وله. او د ابراهیم علیه السلام په دور او په زمانه کې چې کوم د ده په دور و د په زمانه کې غټ بادشاه غټ ظالم چې ځان ته خدای وایي هغه نمرود نومېدی. نو په ټول سرزمین د دنیا کې واحد یو ځوان مسلمان و چې هغه ابراهیم علیه السلام دی. هغه هم د عراق په ښار په کوفې کې اوسېدلو. د نمرود سره اوله مناظره بحث او خبره په دې کې راغله چې دا ستاسو دا بوتان چې کوم دي دا خدایان دا حقیقي خدایان نه دي او نه دا واقعیت لري، اصل خدای یو دی شریک نه لري. او بیا مناظره خداوند متعال په دریمې سپارې کې داسې بیانوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نمرود ورته وویل ستا خدای څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل زما خدای هغه څوک دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي، دا زما خدای دی. نمرود ورته راولاړ سو، وایي زه خو هم ژوندي کول کوم او زه مړه کول کوم. دوه بندیان یې راویستله. یو بندي جرم دا و چې مړ دي سي او د بل بندي جرم دا و چې نه دي مړ کېږي. چې د کم بندي جرم دا و چې مړ دي سي هغه یې ایله کړلو، او کم بندي چې جرم دا نه و چې مړ دي سي هغه یې مړ کړلو. ورته ویې ویل دغه د یو مې ژوندی پرېښولو او یو مې مړ کړلو، زه هم ژوندي کول او مړه کول کوم. ابراهیم علیه السلام د ځان سره وویله چې دا خو ډېر ناپوه سړی دی، احمق جاهل سړی دی، خپله دعوه یې واړول بله خواته. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زما خدای هغه خدای دی چې د مشرق نه ملر راپورته کوي او مغرب خواته ډوبوي. ته چې ځان ته خدای وایه، ځان ته بادشاه وایه، ته داسې وکړه چې د مغرب نه یې راپورته کړه په مشرق باندې وغورځوه. نو نمرود حیران سو، حق حیران سو، جواب چیست جواب یې ورنه کوي. خو دغه ځوان چې ابراهیم نومېدی دا ځوان د ټولو قوم سره مناظره و، په بحث په جګړې باندې همیشه روان و او همیشه به دا تبلیغ و وعظ نصیحت چلوي چې الله یو دی شریک نه لري او تاسو چې کومه لاره اختیار کړې دا غلطه لار ده. یو ورځ داسې پیښه سوله چې دوی جشن و، ټول قوم یې جشن ته ووتی. ابراهیم علیه السلام ته وویل چې راځه ته هم زموږ سره په دې جشن کې ځان شریک کا. ابراهیم علیه السلام ورته وویله فقال انی سقیم، یاره زه خو ناجوړه یم. نو یا په حقیقت کې ناجوړه و په دغه ټیم کې، ځکه پیغمبران معصومین دي، پاک دي له غټو ګناه و د وړو ګناه نه، یا په حقیقت کې دی مریض و دا اوس ټیم کې چې کومه دا خبره وکړله، یا دی مریض و بوتان لره، روحي مریض و بوتان لره چې کله به زه ورپېښ سم. یا د معنا دا و فقال انی سقیم، زه بیمار یم، یعنې زه به بیمار سمه، په مستقبل کې به زه بیمار سم. او یقینا هم دغسې په راتلونکې زمانه کې هر څوک بیماریږي، کم از کم چې په چا باندې بیماري رانسي د زکندن بیماري خو خامخا ور باندې راځي، زکندن سختي و د زکندن تکلیف خامخا ور باندې راځي. نو ده ورته وویل زه ناجوړه یم نه ځم. زه ټول قوم یې جشن ته ووتی. ابراهیم علیه السلام چې وکتل یې څوک نسته نو تبر یې راواخیستی او په بوتانو باندې ضرب شروع کړي، وهل یې شروع کړل، ویوله ویوله ویول، ټول یې ختم کړل. یو بوت یې پرېښوه چې دوی دې بوت ته مشر ول چې دا د بوتانو مشر دی، دا یې پرېښوه او د تبر یې ده په غاړه ورکوي.
چې کله قوم راغی چې ویې کتل دا بوتان ټول مات سوي دا چا مات کړي دي نمرود وویل چا مات کړي دي خپل منځ کې بحثونه شروع کړله او ویل چې یار یو ځوان دی دغه زموږ د بوتانو بد وایي که دغه دا کار نه یې کړي ابراهیم نومیږي نمرود ابراهیم علیه السلام راوغوښتی ورته یې وویل هلکه ابراهیمه دا کار تا کړی دی ابراهیم علیه السلام ورته وویل تی دا بت مشر بت سنې پوښتنه وکړي چې دا کار چا کړی دی د ابراهیم علیه السلام په دغه خبرې کې دوی نور هم کمزوري وه چې نور هم دوی خوار و ذلیل سي ځکه بت خبرې نه کوي نو ځکه ابراهیم علیه السلام ورته وویل تی دا بت سنې پوښتنه وکړه چې دا کار چا کړی دی هغه ټوله عاجزه سوله او سرونه یې کښته واچوله الله وایي اوس نمرود سره د خپل وزیرانو سره د خپل مشرانو د مشورینو سره یې دا مشوره راغله چې باید د ابراهیم په اور کې وسوځل سي ژوندی په اور کې وسوځواست د دغه حل لار د خپل د بوتانو انتقام واخست څو ورځې یې دا بوټې راجمع کړله څو ورځې و څو شپې دوی دا بوټې راجمع کوله د دې لپاره چې ابراهیم په اور کې سوځوي بیا څو ورځې و څو شپې چې بوټې راجمع کړله څو ورځې و څو شپې بوټو ته اور ورکوي چې بوټي ګرم سي اور ګرم سي چې کله یې اور ګرم کوي ابراهیم یې ونیوی اوس یې ژوندی سوځوي په اور کې جبرائیل علیه السلام خدای پاک ته وویل چې یا الله تا ته خو ښه معلومات کېږي چې ستا په خیل باندې څه تېرېږي اوس یې اور ته اچوي خداوند متعال جبرائیل علیه السلام ته وویل ورسه کومک ته کومک وغواړه که کومک یې داسې نه وغوښتی جبرائیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته راغی وایي کومک ده ورته ویل ستا کومک ما ته ضرورت نشته ابراهیم علیه السلام ته بیا وویل څه د الله نه کومک وغواړه دعا وغواړه د الله نه چې تا د اور نه بچ کړي ابراهیم علیه السلام ورته وویله چې الله ماشه ویني عالم الغیب و شهادت دی زما دعا ته هم ضرورت نه د دعا ځینې غواړم چې ما د اور نه بچ کړه تر ما و تا خپل د ځانه دی ښه په ما باندې عالم و خبردار دی خو لیکن دی زانګو ته واچوئ د دې لپاره چې ټال ورکړي او د اور منځ ته یې واچوي که دغسې ورپورې وي خو یې وانډه کې به ورولیږي دې وجې زانګو ته یې واچوئ چې ټال ښه ورکړي په څونه پورې ونیوئ چې منځ د اور ته ورولیږي خو ملایکو د رحمت هغه ټال ټینګ ونیوئ نه حرکت یې نه ورکوئ شیطان په شکل د شپنجرې ورته راغی ورته وویل یو بدکاره زنانه بدفعله زنانه فاحشه و زناکاره زنانه او د هغه رقمه بربنډه زنانې راولاست بیا ملایکې د رحمت ځي په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې زنا وي په کوم ځای کې چې لواطت وي په کوم ځای کې چې بربنډې ښځې وي هلته ملایکې د رحمت ځي هلته ملایکې د قهر او د غضب راځي وي نو داسې بربنډې ښځې راویستلې بې پدره و بې مادره و زناکاره و بدکارې ښځې راویستلې چې رالې نو هغه ملایکې د رحمت ولاړې ملایکې د رحمت چې ولاړې ابراهیم علیه السلام ته ټال ورکوي او زانګو دي چې ټال ورکوي اور مین سنټر ته ور واچوئ خو لیکن چې دی اور ته ځي او اور نه و بلکې هغه څه شي و جنت و ګلان و شاوخوا باندې راتاوېدله او کفارو ټول ورته کتل چې کرار په اور منځ کې ناست دی او خداوند متعال دا اور ته وویله قلنا یا نارو ای اوره کوني بردا و سلاما علی ابراهیم څه په ابراهیم علیه السلام باندې یخ څه یخ د یخ نه بعد بیا ورته وویل چې سالمه څه تېره جمعه ورته ولې وه ولې ورته وویل یخ څه که چیرې په یخ باندې الله دا خبره بس کړې وای نو اور به دونې یخ سوی وای چې د یخ د لاسه به ابراهیم علیه السلام مړ کړی وای خو لیکن بیا ورته وویل چې سالمه څه دا مطلب چې محفوظ یې وساته دی رک روغ لکه په جنت کې قرار ناست خپل لوبې کولې ساعت یې تېروئ چې کله اور مړ سو بېرته راووته ابراهیم علیه السلام دا معجزه چې کله قوم ولیدل بیا هم قوم دونی حسد و بغض سره ساتلی و بیا مې چا ایمان رانوی صرف یو وراره هغه یې ایمان راوی چې لوط علیه السلام نومېدی او یو یې ښځه ایمان راوی چې هغه ساره رضی الله تعالی عنها نومېدله نو په سر د زمین کې دغه درې کسان مسلمانان سول په ښځو کې یوه ښځه چې ساره رضی الله تعالی عنها ده او په نرانو کې یو وراره یې مسلمان سو چې هغه لوط علیه السلام دی یو دی مسلمان ابراهیم علیه السلام نو ټول دنیا کې کفر روان و خپل پلار ته هم وعظ و تبلیغ شروع کړي چې آذر نومېدی خو هغه هم وعظ و تبلیغ ونه منئ خداوند متعال د هجرت امر ورته وکړه چې ابراهیم هجرت وکړه د دې ځای نه ولاړ د عراق نه
د کوفې د ښار او د کلي نه ولاړ څه هجرت وکړه شام خواته ولاړ څه ابراهیم علیه السلام دی ساره رضی الله عنها ده او وراره یې لوط علیه السلام دا درې سره روان سول په هجرت باندې عراق یې پرېښوی روان 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 شام علاقو ته ورسېدی خو شام علاقو ته نارسېده په یو لارې کې یو بادشاه مخ ته ورته راغی دغه ځای بادشاه و دا بادشاه ظالم داسې ظالم و چې چا سره به ښځه ګیر کړل پوښتنې به ځینې وکړله که چیرې دا به یې خور وله نو څه به یې نه ورته ول زنا به یې نه ورسره کول او که چیرې ښځه به یې وله چې دا زما ښځه ده بیا به زنا ورسره کول ابراهیم علیه السلام ته معلومات وسو چې دا بادشاه خو دا عادت لري نو چې کله بادشاه پوښتنه ځینې وکړله چې دا ښځې دې څه کېږي ابراهیم علیه السلام ورته وویل دا ښځه زما خور ده حقیقت کې هم خور وه ولې ما ورته وویل چې په ټوله دنیا کې صرف دا یوه ښځه وه چې مسلمانه وه نو په دین و په اسلام کې څه وه خور وله نو ځکه یې ورته وویل دا زما خور ده خداوند متعال هم په 26مې سپارې کې بیان کوي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم مؤمنان خپل منځ کې سره ورونه دي او خپل منځ کې اصلاح وکړه صلح یې کوه په منځ کې د دوو نفرو د دوو قومو د دوو کورو منځ کې جګړه راغله سپین ږیري باید ولاړ شي په منځ کې صلح سره وکړي دوی په منځ کې فاصلحوا بین اخویکم نو ده چې ورته وویل دا زما خور ده یعنی په اسلام او په دین او په مذهب کې دا زما خور ده درواغ یې نه دي ولي خو لیکن هغه ظالم بادشاه چې ساره رضی الله عنها ولیدله ښایست یې ځینې ولیدی بیا هم چې ده د عادت و چې خور به ورته ولی پرېږدل بیا هم پرې نه ښووله زه به زنا کوم دې سره بوتله خپل محلې و خپل بلډینګ ته یې بوتلله ابراهیم علیه السلام یې په دښتې پرېښوی ابراهیم علیه السلام الله ته په دعاګانو سو خو خداوند متعال خپل حبیب خپل دوست ته داسې نظر الله ورکوي چې د بادشاه واده په منځ کې څومره دیوالونه وه څومره محلې وې څومره بلډینګونه وه څومره فاصله وه هغه په منځ کې مکمله ایسته سول ابراهیم علیه السلام خپل ښځې و بادشاه دغسې کتل چې دوی دواړه څه سره کوي لپاره تسلي د زړه د ابراهیم علیه السلام چې تسلي یې وشي چې ستا ښځې سره هېڅ نه دي سوي بادشاه ظالم ساره رضی الله عنها ته لاس ور واچوئ چې لاس یې ور واچوئ چې لاس ور واچوئ لاس یې الله شل کوي لاس یې شل سو کار یې پرېښوئ هغه بادشاه ورته وویل ساره رضی الله عنها ته چې ای زنانه بس ته د الله نه دعا وغواړه دا پله ما معذورت زما عذر قبول که دې نه بعد بیا تا ته څه نه وایم ساره رضی الله عنها د الله نه دعا غواړي چې یا الله ده ته عفو وکړه او دا مرض ځینې واخله دې ظالم بادشاه هغه لاس بیرته ښه کېږي جوړ کلک سو بیا دوباره بیا لاس ور واچوئ چې لاس یې ور واچوئ بیا الله هغه لاس یې شل کوي ابراهیم علیه السلام ننداره کوي ورته ګوري منځ کې دیوالونه و بلډینګونه و منځ کې مکمل ختم سوي دي دوباره یې بیا لاس شل سو بیا یې عذر ورته پیش کړي ساره رضی الله عنها ته ساره رضی الله عنها یې عذر بیا قبول کړلو الله ته دعا وکړل بیا لاس صحیح سو درېیم ځل یې بیا لاس ور واچوئ چې بیا لاس ور واچوئ بیا لاس شل سو دا پله ورته وویل چې دا پله مې معاف که دا پله مې عذر قبول که بیا به تا ته څه نه وایم درېیم پیره یې بیا عذر قبول کړئ الله ته دعا وکړه چې یا الله ته عفو وکړه او ده د الله صحیح که درېیم پیره یې چې لا صحیح کېږي نو ساره رضی الله عنها ته بادشاه خپل لور په تحفې کې ورکوي چې یاره ته دومره بختوره ښځه یې دا زما لورې حجره نومېدل دا زما لورې تا ته په تحفې کې ساره رضی الله عنها ته ورکړه دا خپل لور ساره رضی الله عنها د بلډینګ د محلې د بادشاه نه راووتله هغه لور یې هم ورسره ده د بادشاه لور خو لیکن د ساره رضی الله عنها ډېر وخت د ابراهیم علیه السلام سره تیر کې خو د ابراهیم علیه السلام بچیان مچیان نه کېدله ساره رضی الله عنها مشرې ښځې دا سوچ وکړه چې یاره زه به شنډه یم دا زما بچیان نه کېږي زه به شنډه یم نقصان په ما کې وي نو ځکه دا بادشاه چې خپل لور ساره ته ورکړې وه دې ساره را ورسول د بادشاه لورې وه ابراهیم علیه السلام ته په نکاح وکړل خپل خاوند ته په نکاح ورکړل چې دا واخله دا یم ستا په نکاح که الله د دې نه تا د بچی درکړي نو د ابراهیم علیه السلام دوې ښځې سولې
مشره ښځې ساره رضی الله عنها نومېدل او کشره ښځې هاجره رضی الله عنها نومېدل. په لارې روان دي اوس نو دا هم ورسره سوله. خو دلته د الله نه دعا غواړي. خداوند متعال ته فرمایي رب هب لي من الصالحین. ای خدایه خداوند متعاله ما ته یو بچی راکړه او نیک صالح بچی یا الله ما ته راکړه. نو چې کله د بچي خواست کواس د نیک صالح بچي خواست کواس. نیک صالح بچی حلیم مور و پلار تابع و دی خواست کواس رب هب لي من الصالحین یا الله ما ته هبه کړه نیک صالح بچی. الله دا دعا قبول کړله. دا دعا قبول کړله خو د کشرې ښځې څخه الله بچی ورکوي. د هاجرې رضی الله عنها څخه الله بچی ورکوي. بچی چې ورکوي نوم یې اسماعیل ورباندې پرېښوی. اسماعیل علیه السلام. نو د ابراهیم علیه السلام په دغه ټیم کې یو زوی پیدا سو. یو زوی و چې هغه اسماعیل علیه السلام نومېدی. شام خوا کې دیره سوله. اوس د الله تعالی امتحانو ته ګوره. اول امتحان خدا و چې نمرود سره مقابله وکړله مناظره. دویم امتحان یې دا وکړي چې د بوتان مات کړل او اور ته واچوئ. دریم امتحان یې دا ورباندې راوستی چې د بادشاه ظالم سره مخامخ سو. بل امتحان اوس الله دا ورباندې راولي چې په دا کوچنوالي کې اسماعیل علیه السلام کوچنی د مور په سینې کې شیدې ورکوي مور. په دغه ټیم کې الله تعالی وحی ورته وکړله چې دا خپله ښځه او خپل زوی چې دا کوچنی زوی د ځانه جدا کړه. یو ځای ورته وشوی هلته یې پرېږده. ډېر سخت زور غواړي. یو دشت بېبانې ورته وښوی چې اوس بیت الله شریف ورباندې جوړه ده او انډي کې ابي زمزم دی او بیا انډي کې صفا و مروه ده. ای صاحبان چې ورغلي هغو ته معلومات کېږي. څوک چې نه ورغلي الله دې ورولي سره زموږ. هلته دشت بیابان نو داسې بنیاد نه و د بیت الله شریف چې هغه دیوالونه و. دیوالو بنیاد یې نه و او نه دا چینه د ابي زمزم و نه دغسې صفا و مروه و چې اوس 4-3 بلډینګه جوړ دی. نه دغسې وچ دشت بیابان و. هغه ځای ورته وښوی چې دلته هاجره او دا کوچنک زوی چې کوم دی ستا زوی چې اسماعیل نومېږي دا هلته پرېږده او ځینې ځه ولاړ شه ځینې. دی را ولاړ شو. څه کجورې را واخېستلې او څه لږ اوبه یې را واخېستله ځان سره او د الله حکم دی. الله وحی ورته کړی ول دا خپل هاجره رضی الله تعالی عنها دا ښځه او دا زوی ځان سره راسم کړل. کوم ځای چې ورته ښوولی و کوم امر چې ورته شوی و هلته یې پرېښول. نور خبره ومبر یې ورسره ونه کړله چې داسې نه چې وروستوالی د الله د حکم راسي. ډایرکټ را روان سو. شا د خوا هاجرې رضی الله عنها نارې کړ پسې چې ای ابراهیمه ته چیرې ځې موږ دې په دشت بیابان کې پرېښولو. یوه زنانه او بل کوچنی بچی ورسره د تی. ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکوي. دغسې روان و. دوباره یې بیا غږ ورباندې وکوي. درېیم وار یې چې غږ ورباندې وکوي ای ابراهیم علیه السلام آیا د الله طرفه حکم دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې و د الله طرفه حکم دی. هاجرې وویل چې بس د الله طرفه چې حکم وي ما یقین دی په دې باندې چې الله به موږ نه ضایع کوي. الله به موږ ته نقصان نه رسوي. ته ورځه بس. ابراهیم علیه السلام ځین روا سو. دا کوچناک ماشوم سره د مورې په دشت بیابان کې پرېښوی. هېڅوک نسته. د زمریانو هم خطره ده د خنزیرانو هم خطره ده د لړمانو هم د مارانو هم د هر شي خطره. څو ورځې و څو شپې دغه کجورې یو څه لږ ورسره دي یو څه لږ اوبه ورسره دي. نور دا هم ځینې ختمې سولې څو شپې بعد. نه د خوراک شی ورسره سته نه د چښاک شی ورسره سته. نه ابراهیم سته نه خاوند سته نه بله بیبي ورسره ده. هېڅوک نسته او نه اوبه سته ورسره نه خوراک هېڅ شی نسته ورسره. زوی خو ډېر شیرین وي. خو په زوی باندې وبېرېدله چې مړ کېږي خو مړ کېږي. بارون د صفا غونډۍ ته داسې یو غر دی. صفا ورته وایي غونډۍ. دې غونډۍ ته وختله ویې ویله ځان سره یې وویل چې ځه دا غونډۍ ته وخېږه. هلته به یو قبیله دې ولیدله یو څوک دې ولیدل خوراک و چښاک شی ورسره و ښکته شه که نه د خپل زوی مرګ خو به نه وینې. مړ کېږي خو بیا هغه مړ کېږي. صفا غونډۍ ته وختله. صفا غونډۍ ته چې وختله چې ویې کتل شاوخوا هېڅوک نه ښکارېدی. قبیله نه وه. نه د خوراک اسباب و نه د چښاک اسباب و هېڅ شی نه و ورسره. بیا چیرې زړه سکون کوي بېرته راوځغستل خپل زوی ته. داسې نه چې شورمش خوړلی وي یا بل شي خوړلی نه وي. بیا راوځغستل ورته چې راوځغستل زوی یې دغسې پروت الله سالمه. بیا د مروه غونډۍ ته وختله.
دې لپاره وختل اوس نو چې ګوري قابله وګوري او قبیله وګوري که داسې یو قافله پیدا کړمه چې لږ اوبه ځینې طلب کړم لږ خوراک ځینې طلب کړم وچه کاله د هغسې ووله صفا ته وزغله و مروا ته وزغله و صفا ته وزغله و مروا ته وزغله بیا راسه کندې ته راسه خپل زوی وګوره چې زوی یې څنګه شلمشانه خو نه یې خوړلی صفا باندې شروع وکړل په مروا یې ختم کړل و چکرونه خو چې کله مروا ته راورسېدل په غره باندې اوس دوه قوله راغلي یو قول دا چې جبرایل اواز ورته وکړي چې ورس داسې پښه یې ټکول چې ویې کتله چې د زوی په انډه کې یو سړی دا پښه ټکوي دا یو قول بل قول دا چې یو مرغه راغی مرغه مشک وی مشک یې وی دیو چیغه کړل چې داسې نه چې زوی راسې نه وخوړی حیوان دغه مرغه رامنډه کړل ورته چې رارل چې د بچي په انډه کې یو چینه ده راخوټېږي خوټ 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 چینه کې راخوټېږي حجره رضی الله عنها را ولاړ سول شاوخوا یې داسې لرکله کوچنی داسې دغه یې راتاو کړي دیوال غوندې د خټو داسې دیوال داسې د خاورې دیوال یې راتاو کړي ورته ویل زم 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 زمزم یې ورته ووایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې دې دا کوچنک دیوال داسې د خاور دیوال راتاو کړی اوس به هم دا چینه دغسې خوټېدلی دغسې به روانه وای خو لیکن دې دیوال ورباندې راتاو کړې دغسې ودرېدل چینه به دغسې برقراره سوه په دغه ټیم کې چې اوبه پیدا سولې د الله شکر یې ادا کوي او که دې خیال کړی وي چې کوم ځای کې اوبه وي هلته دغه مرغان هم شاوخوا ورباندې راتاویږي د چښلو دپاره د جرهم قبیله روانه وله په لارې باندې چې ویې کتله چې ازاره چې مرغان دي شاوخوا راتاویږي داسې راګرځي هغو پوه خلک ویې ویل چې ولا هلته اوبه سته کړل چې دا مرغان شاوخوا راګرځي ورباندې چې راغلل چې ویې کتله چې یو زنانه ده او کوچنی ورسره دی او انډې کې چینه خوټېږي جرهم قبیلې ورته وویل چې یاره موږ ته اجازه سته چې موږ دلته واوسېږو زنانه ته یې وویله حاجرې ورته وویله سیده تاسو ته اجازه سته دلته به اوسېږئ خو لیکن یو شرط دا دی چې تاسو به د چینې دعوه نه کوئ دا ملکیت ستاسو نه دی د چینې جرهم قبیلې ورته وویل سیده دلته واوسېدله دا قبیله او څه قبیله چې نوره پاته وه هغه ته یې قاصد واستوئ چې راځئ دلته چینه پیدا سوې ده دا ډېر ښه ځای دی نور خپل قوم هم راویستی دلته په دغه غیر آبادي کې آبادي جوړه کړل جرهم قبیلې حجره خو لا خوشحاله سوله هغې دا غوښتل چې یو څوک ما همسایه و ګاونډیان پیدا سي د هغسې دا وخت تېرېدی داسې دا زمانه تېره سوله تقریبا د 14 کلو سو اسماعیل علیه السلام ګوره بل امتحان ته بیا ګوره چې د 14 کلو سو تقریبا بلوغ ته چې ورسېدی الله ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې وویل چې زوی دې حلال که اسماعیل حلال که اوس نو دې نه مخکې دا پېژندل پکار دي چې د عرفات ورځ خو موږ ټول پېژنو که د عرفات ورځ نه پېژنو د لوی اختر ورځ خو پېژنو د لوی اختر ورځې نه مخکې ورځې ته هغه ته عرفات ورځ وایي او د عرفات د ورځې نه مخکې ورځې ته هغه ته یوم الترویه وایي په منځ کې عرفات ورځ راله مخکې چې کوم د یوم الترویه ده بیا ورپسې د عرفات ورځ ده بیا ورپسې د لوی اختر ورځ ده دا 3 ورځې مسلسل را روانې ده په دې شپې باندې خوب ولیدی اول وشپه چې خوب ولیدی ده ول دا به د شک شیطاني خوب وي که رحماني خوب وي نو ځکه یوم الترویه یې ورته ویل ترویه په عربي کې شک ته وایي یوم الترویه یې ورته وویل دومه شپه بیا خوب ولیدی چې ابراهیم خپل زوی حلال که په خوب کې ورته ویله دومه شپه چې خوب ولید ته یوم عرفه وایي عرفات عرفې نه دی عرفه پېژندګلو ته وایي ده دا خوب وپېژنده چې دا رحماني دی شیطاني نه دی درېیمه شپه بیا خوب ولیدی چې ابراهیم زوی دی حلال که درېیمه شپه چې خوب ولید دې ته یوم النحر وایي هغه ورځ د حلالېدلو ورځ نو خداوند متعال بیان کوي بیا داسې فلما بلغ معه السعیه کله چې خداوند متعال فرمایي چې اسماعیل بلوغ ته ورسېدی نو اسماعیل علیه السلام ته خپل بابک وایي ورته راغی اوس مشوره ځینې غواړي چې ای زویه داسې خوب مې لیدلی دی
او په خوب کې ما ته الله حکم کړی دی چې دا زوی دې حلال که ستا څنګه نظریه ده قال یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى الک 14 کلن الک چې نوې په بلوغ باندې راغلی خپل پلار ته څه وایي نور دلایل مدلایل نه ورسره قال یا ابت فعل ما تؤمر چې الله څه درته ولي هغه کوه ټیم مه پکې بس او بیا څومره عاجزي پټ کېده په دې هلک کې بیا څه ورته وایي ستجدني ان شاء الله من الصابرین چې بابا که یې زما پلاره ته به ژر دی چې ما به وبینې د هغو خلقونه چې هغه خلق صابرین دي ان شاء الله که چېرې خوښه د الله وه یعنې ما خو حلالوي ما خو ذبحه کوې خو زه ان شاء الله په دې به زه صبر کوم د هغو خلقو په ډلې کې به ان شاء الله زه یم چې هغه صابرین خلق دي اوس په دې کې څونې عاجزي کوي یو عاجزي یې دا ده چې ان شاء الله وایي چې دا زما خپل اعتماد نه دی نه مې خپله بادري ده ان شاء الله که چېرې خوښه د الله وه زه به دا وعده پر ځای کوم ستا سره مې وعده وکړه چې ما حلال که دومره عاجزي یې دا ده چې زه داسې نه یم چې دا زما صبر دی زه به د صابرونو نه یم یعنې نور خلق هم ډېر داسې صابرین شته چې په دې سختو سختو امتحانونو کې یې څه صبر کړی دی خو زه به هم د هغه صابرونو څخه شمار سم زه صحیح سو دواړه تیار سول اسماعیل علیه السلام یې را روان کوي اوس مور ته خبر نه ورکوي حجریت چیرې ځي په چکر باندې ځو سترګې ځینې تورې کړې را روانې کړي حلالوي یې اوس خپل زوی شاته ورپسې دی زوی پلار یې مخکې دی را روان را روان را روان اوس نو شیطان یو وار ورته راغی ابراهیم ته وسوسه ورچي اسماعیل ته وسوسه ورچي ورته ویې ویل چې دا خو شیطاني خوب دی ته یې خپل زوی حلالایه دا شیطاني خوب دی ابراهیم علیه السلام ډبرې راواخیستلې په 2 ډبرې یې وویشتې بیا دوباره بیا ورته راغی دا شیطاني خوب دی خپل زوی ما حلالوه بیا راولاړ سو بیا په ډبرو وویشتې دغه ځای کې چې کوم شیطانان ډبرې نه ولي حاجي صاحب په دغه ځای کې ویشتلی دی شیطان درېیمې پاره بیا شیطان راغی ورته ویې ویل دا خو شیطاني خوب دی بیا ابراهیم علیه السلام ډبرې راواخیستلې بیا یې وویشتلو 3 وارې شیطان ویشتلی دی نو اوس هم هغه عمل اوس هم هغه سنت تر قیامته پورې به مسلمان هغه سنت پر ځای کوي په هغه ځای کې به شیطان په 2 کاڼو باندې ولي اوله ورځ دومه ورځ درېیمه ورځ به ولي شیطانان خو شیطان ناامیده سو شیطان چې ناامیده سو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام که حاجیانو خیال کړي چې کله شیطانان ته ودرېږي مسجد خیب ته چې ودرېږي اخوا ته چې وګورې هلته یو کوچناک داسې دغه ستون ولاړ دی هغه ستون چې کوم دی دلته اسماعیل علیه السلام حلالوي بعض صاحبانو به لیدلي بعضو به نه لیدلي چې خیال سړی وکړي هلته یو ستون ولاړ دی هغه ځای د ژبې د چا و د اسماعیل علیه السلام خو چې کله یې پرېباسئ فلما اسلم وتله للجبین کله چې دواړه د الله حکم ته منقاد سول غاړه یې پرېښول وتله للجبین او یې وغورځوئ په انډي باندې اسماعیل علیه السلام یې په انډي باندې وغورځوئ خو لیکن اسماعیل علیه السلام ورته ورته ای بابکه یو خبره دا ده چې ما دا سترګې وتړه دې دپاره چې زه دا خپل مرګ او خپل دا چاړه ونه وینم داسې نه چې ونه تښتم دا یو خبره بل مې ټینګ وتړه دې دپاره مې ټینګ وتړه چې ټوپونه ونه ومه او دا مرګ ډېر سخت دی د مرګ زکندن و مرګ ډېر سخت دی دې و چې ټوپونه ونه وم نو ټینګ مې وتړه او بل دا خپل جامې و دا خپل شان پرتوګ سره راټول که داسې نه چې ما حلالوې په وخت د حلالېدلو کې دا وینې ستا په بدن و ستا په کپړو باندې ونه پرېږي هغه ثواب مې کم نه سي او بل که دغه جامې بیا تا په وینو ککړې وي او ما مور ته ورسې ما مور به پریشانه خفه سي او ما خو حلالوې چې کله دې زه حلال کړم ما مور مبارکې ته سلام وایه چې زوی دې سلام کوئ او سلام نه بعد که چیرې دا زما کپړې ته زما مور ته وروې دا زما د کپړو دپاره به دې دپاره یو سکون میلاو سي اطمینان به میلاو سي ورته ډېره سخته ده چې زوی دا خبرې ورته کوي او تا چاړه په لاس کې یې حلالوي هر څوک نشي کولی دا ډېرې یو بیخي یو غټه خبره ده اسماعیل علیه السلام یې پرېباسه چاړه یې راواخېسته چاړې چې چاړه حرکت چیرې کوي دا قانون ده چې یو حیوان کې دا جرأت نشته چې پیغمبر وخوري د یوسف علیه السلام واقعې کې موږ ترجمې کې دا بیان کړی و
او چاړې چیرې دا کار په کوي حکم چاړې ته نه وسوئ چاړې به څونې کوش وکړي نه کېدله چاړې کار نه کوي ها خوا کوي دې خوا کوي چاړې کار نه کوي چې داسې پاسې وکتل چې یو سړی ولاړ دی جبرائیل او مړ ورسره دی او الله سره ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین الله وایي موږ آواز ورته کوي ابراهیم لره ای ابراهیم بس رښتیا دي چې کوم خوب هغه دې رښتیا کوي بس دومره خوب و نو خوب یې هم دومره نه ولیدلی چې ما خپل زوی حلال کوي کیدای شي خوب یې دومره لیدلی وي چې زه خپل زوی حلالوم چاړه په تېروم بس دا یې نه ولیدلی چې مکمل زه سر کټ کړم ګډ په ځای د اسماعیل ګډ راغی میږ چا میږ و مږ و بعضې مفسرین لیکي چې حابل و قابل چې آدم علیه السلام چې کوم زامن وله هغه بیان مخکې موږ کړی و هغه مږ خدای پاک ساتلی و هغه یې راویستی درو سرو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام په تکبیرو نارو سره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد مجه څه کوي حلال کوي نو هغه ما ورته ولي وه چې هغه دستور اوس را روان دی د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده هغه روان ده اوس هم الحمدلله لله الحمد ټول مسلمانان د سنت د ابراهیم علیه السلام هغه کار کوي هغه سلسله را روانه ده اسماعیل علیه السلام غټ سو واده یې وکړي خو واده یې وکړي ما مخکې درته ویلي وه چې یو ورځ ابراهیم علیه السلام خو نه و ورسره کله کله یو ملاقات ته راتی یو ورځ یې کور ته راغی ملاقات ته ویې کتله چې اسماعیل نسته ښځه یې وه ښځې ته یې وویل چې څه حال مو دی هغه ښځې ورته حال مو ډېر بدتر دی خوندور حال مو نه دی ابراهیم علیه السلام وویل چې کله دې خاوند راغی ورته ووایه خپل د کور چوکاټ بدل که خپل د دروازې چوکاټ بدل که چې کله اسماعیل علیه السلام کور ته راغی د نبوت هغه انوارات یې ولیدل چې دلته پیغمبر راغلی دی سوچ یې وکړي چې یاره پلار مې به راغلی دی خپله ښځې ځینې پوښتنه وکړه څوک به نه راغلی وایي شپېنډرې راغلی وایي څه وویل درته وایي ما ځینې پوښتنه وکړل د زندګۍ ما جواب ورکړی ما ته یې وویل خپل چوکاټ بدل کړه ده ورته وویل دا زما پلار و او مطلب یې دا ده چې خپل ښځې طلاق ورکړه تا ناشکري کړې ده زه زما د خوا طلاقه یم بیا دوباره بله ښځه وکړله بیا ابراهیم علیه السلام داسې ملاقات دپاره ورته راغی چې ویې کتله چې اسماعیل بیا نسته په چکر وتلی دی ښځې ورته وویل څه حال مو دی ښځې ورته الحمدلله حال مو ډېر برقراره دی او ښه خوراک میلاویږي ښه څښاک میلاویږي ښه غوښې میلاویږي ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې کله دې خاوند راغی ورته وویل دا خپل چوکاټ دې څه دا محکم که ابراهیم علیه السلام بیرته ځینې ولاړی اسماعیل علیه السلام چې کله راغی بیا د نبوت هغه انوارات یې ولیدله چې یاره انوارات را روان دي د پیغمبرتوب ورته ویل څوک به نه راغلی وایي شپېنډرې راغلی وایي څه وویل وایي داسې پوښتنه یې وکړه او ما دا جواب ورکوي او راته ویې ویل اخر کې چې خپل خاوند ته ووایه چې دا خپل چوکاټ دې محکم کړي ښه چوکاټ دې دی ده ورته وویل دا زما پلار و او چوکاټ ته یې ته به زما سره تر مرګه پورې به ته به زما سره یې زما ښځه یې بیا خداوند متعال ورته وویله چې دا داسې وکړه ابراهیم ته وویل چې ولاړ شه دلته بیت الله ده هغه وخت کې بیت الله شریف نه بنیادونه جبرائیل علیه السلام ور وښوله نو ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام سره د بیت الله شریف بنیادونه پورته کړل اوس هم مقام ابراهیم ورته وایي هلته د ابراهیم علیه السلام اوس هم هغه دوه چې کوم قدمونه دي اوس هم پراته دي حاجي صاحب تاسو به لیدلي انشاءالله حاجي صاحبان ټول ویني هغه قدمونه هغه ډبره اوس هم شته ځکه ډبره ورسره غټېدل داسې دیوال به چې غټ شو ډبره به سره غټ شول دیوال به چې ولاړ شو ډبره به خپله ورسره ولیدله ځینې مې ته ضرورت نه و اوس هغه مقام ابراهیم دی د هغسې هغه قدمونه اوس هم برقراره پراته دي نو ډېره ښه مبارکې شپې دي دا اوس څه کول پکار دي